أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا دا اللہ رب العزت آغا اسم چی آغا احسن و اسماء حسنہ پہے کہ 13 جمعہ منگ دا شہید نا بحث کرو یعنی دا اللہ پا اسماء کے یو اسم دے شہید شہید شہادت دا علم تو ہوئی لیکن آغا علم کم چے انسان سترگوانی ہوئی نہیں یو پویا یو علم چسترگو باندے راشی پا غگونو غوری دیشی ناغی تا آغی علم تا شہادت ہوئی سترگو بانی دیدل عینی گواہی اللہ تولی شہید ہوئی اللہ خو علیمم دے علیمم بذات الصدور و شہید دا مطلب چاگا دا عرش نپورتا دے لیکن داغا علم ہر زے کے دا سے دے لیکن سنگ چی عام مخلوق یو زے حاضری و اغسیز بھی نہیں یعنی دا اللہ دا شہادت مقصد دا دے چاہے خو فوق العرش دے لیکن دا سے سزے نشترے چاہے دا علم نا دا دا تصرف نا دا دا واک نا دا دا پوئی نا بحری پدی بنیاد باندے اللہ تا شہید ویلش داغه نه خباز شه او سره لګ ډیر خدای آیت کریمه کې کوم جمال استه هو نو پدې کې امت مسلمه ته شهدا ویلي دي صحابه کرام ته شهدا ویلي دي وکذالک جعلناکم امه وسطا دا وسط یو معنا خو تیر جمع مونږ کړو معتدل بالکل درمیانی لار اعتدال سرکار کول کسڑے عبادت کی نئے کہ وم دے اعتدال نکار اخلی کو خوب کی نئے کہ وم دے اعتدال نکار اخلی کہ خوراک کا کی نئے کہ وم دے اعتدال نکار اخلی کہ تعلق ساتھی نئے کہ وم معتدل وی یعنی انتہا تب نرسی دیو سیز ایکسٹریمزم نوا مسلمان زان ساتھی دے بے انتہا پسند نہیں انتہا پسندیدہ دا مسلمانے صفت نہ رہے دا صفت اعتدال اور آگے مثال نما پیش کرو چہ دے دا سے نہ دے چہ عیسیٰ علیہ السلام تک انزلیو کی خدا سے نہ دے چہ عیسیٰ علیہ السلام نہ دا اللہ زوائی جوڑ کی نہ دا اللہ نبی گڑی دے دا سے نہ دے چہ عذراتا یا سیدنا عزیر تا کاہن ہوئی جادوگر ورطا ہوئی خدا سم نہیں چو عزیر علیہ السلام تا دا اللہ زوئے ہوئی اگر دا اللہ رسول ہوئی پا عقیدہ کے دے بالکل معتدل مزاجی دے دا اولیاء و منکر نہیں اولیاء منی لیکن اولیاء و تخدایان نوئی دے انبیاء کرام منی لیکن انبیاء کرام اگر اللہ برگزیدہ انسانان گنی مخلوق گنی دیتا دے اعتدال لا روئی ہر جے کے اعتدال پسندی تردے چے تعلق کے میں اعتدال پسندی پکار دا دمرا خواگیدل چاسر ندی پکار حدیث مائے رہو چے دمرا خوک شے چے کسوائے نالے گراشی نے بیا پر خودے نشیخ اور دمرا ترخیدلم ندی پکار چاسرہ چکہ سبا ضرورت پیر شرے دوست ہے نبیہ شرمے کے وہ دوستی مدشکو نے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے حسن درجہ کے رکھ تو بارکیف دا امت صفت چکم دے اعتدال لے دا اعتدال بخپل اول پگاری پا عقائدو کے ہم پا اعمالو کے ہم پا لین دین کے ہم معاملاتو کے ہم پسندیدگی ناپسندیدگی ٹولو کے اعتدال پسندی ہوئی
دا وسطیت ته ایو د وسطیت معنا افضلیت ته دې کې مفسرین یو معنا کوي تاسو الله پیدا کړی یې افضل امت د ټولو نه غوره امت ته د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خدا غي د غوروالی وجه سره دا پدې نه چې د امت کې پیدا مې زغورم الله رب العزت د غوروالی د افضلیت علتنا خود لی وجوه اسباب خود لی کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو غوره ډلې غوره امت یې ټول امتونو کې افضل یې ولی یو صفت دار چې اخرجت للناس د خلقو د خدمت د پاره پیدا کړی شوی هغه انسان چې پای کې د خلقو د خدمت جذبه نه بلکې د کوششي چې خلق د زما خدمت وکړي ته کې دا صفت نشته ډېر پدې زانګو کې نه زانګي یو صفت دغه بنیادی اخرجت للناس د نورو د خدمت جذبه دا جذبات په اسانه پیدا کیږي زموږ د خپل جماعت کې ماشومان سبق وایي په ډېر مهنت کوم وړو وړو خبرو کې د تنبیهات ورکوم دا ریلونه به د هغې داسې ګډ وډ پراته وو ډېر روان وجاړ وو یوې غاړه نه یو ټکر راوهلی بلې غاړه نه بل ټکر راوهلی مشران هم بیا دا سوچ نه کوي چې موږ خو مشران یو موږ له یو داسې کار پکار دی چې کشر هغې ته وګوري هغه شان کردار خپل زموږ مشران صرف په ډب پوهېږي او سریا په کنزلو پوهېږي تش په تنبیه ورکولو یا په وینا کولو نه پوهېږي لا ما دغلته کېنول مازدیګر او پوه مې کړل چې خلک کوشش کوي دا فلاحي تنظیم دی فلاحي تنظیم څه مطلب دی یو داسې کار کول چې په کې د بل فایده د بل خیری پکې دا خو د قرآن آیت دی اخرجت للناس دا به د بهر نه خلک راځي نو موږ له فلاحي تنظیم جوړوي NGO به جوړوي چې تاسو داسې کار کوئ داسې کار کوئ د انسان نه خپل کتاب هېر شوی د قرآن شی دغه نه دی کوم چې زموږ خلقو جوړ کړی چې وسایل نشته وسایل شته دی لیکن د هغې استعمال غلط بله چې هر یو چیز په پیسو نه کېږي څه معاملاتو باندې څه اخلاقو باندې څه وینا باندې بعضې کارونه کېږي فلاح د انسانیت هغې دپاره چې ته کوم کار کوې نو هغې ته وایي هغې تنظیم ته وایي فلاحي تنظیم د بهر نه څه شی نه جوړېږي دا خو قرآن د دې بنیاد اخرې چې اخرجت للناس تاسو د خلکو د خیر دپاره وباسلی شوي یې ته ولې داسې یو کار کوې چې په هغې بل ته تکلیف ورسي ته به داسې کار نه کوې که څوک ګوري تا ته او که نه ګوري که څوک یې او که نه دا تصور ختم کړې ذهن نه څوک شته که نشته څوک شته او نشته نه الله شته که نشته چې کله یو مسلمان په دې نه پوهېږي چې انسانیت به الله هغې راضي په ما کې چې زه د الله په کتاب روان شم دنه خو موږ د خیر څه امید نشو ساتلی لار ګنده کول جماعت ګنده کول خلقو له داسې کار کول چې په هغې کې چا تکلیف ورسي دا مسلماني نه ده د دې امت افضلیت په دې باندې دی چې اخرجت للناس د خلکو د خدمت دپاره اوښتلي شوي و چې کله مشر د کشر ذهن کې دا ورچوي چې فلان کې که درته رسه کار وینا به نه کوې دا مشر دی دا مشر به مړ کېږي نه د ده دا نسل به سبا خلقو سره د واسطه نه راځي کشرانو کې د بل د خدمت جذبه اچول پکار دي دا څه غلط ذهنیت دی
مسلمانانو کار دارے د افضلیت سبب د بل خدمت کول دي او داسې خدمت چې پائے کې پیسہ به نه ملاویږي چې زه خدمت کوم ما ته به څه ملو شي تا ته دا ملو شو چې تا ته د الله د افضلیت تمغه ملو شو تا ته الله خیر امت وي د الله په خبرو چا کار نشته د الله په حکم د چا څه کار نشته ری بلکې د خلقو نظر کې د ځان د خرا وستلو کوشش کوي د دې نه هیڅ نه جوړیږي کدا ټول خلق د انسان تعریف کی هغه انسان د الله په نظر کې کوګ دی بیچاره ناکامیابیږي کدا ټول خلق د انسان بیزتی وکي داغه بد وي لیکن الله داغه مرګره دی او د الله په نظر کې اخر دی پاس دی کامیاب دی د اخرت للناس مفهوم نه غره هغه والدی تاسو دغه تبارک ګوره ریلونه چې څنګه یې خېدي نه په څوک ټکرا والی شي البته مشران بس کوي قرآن به وې سبق نو چرته بری لو ورځي مشر له پکارداري چې هغه ځان کې لګ فلاحي سوزونه پیدا کی سوچو کې چې زولې داسې او کار کوم چې هغه زما د مرګرو یا د جماعت د مرګرو یا د کشرانو د رسوای باعث جوړیږي داغي د بدنامۍ باعث جوړیږي یو دا صفت اخرجت للناس دا ځان کې واچوي دا خبر چا کې چې د بل خدمت جذبه نه د کې افضلیت نشي راتله د بل خدمت بکې او د الله د رضا لپاره وکړي دلته کې څه ذهنیت ده دلته کې خدای چې اوسړي سره نن سخو کا سبب استا وس نه خبر نه کې هغه سړی ته سلام نه کوي دلته واجب ذهن نه رقل کو کباړ پکې جمع دماغ نه دی بوس پکې برادری سوچ سمجھ نشته راځه وکله چې موږ د افضل مانو امتن وسطن ورا امت نه یو وجه قرآن لغه خود الله دویم دا چې تأمرون بالمعروف دا دویم وجه ده تبا غورا علا غي چې ته بل تر نیکه ویل شي وتنهون عن المنکر او من کول وکوي د منکر نه پخله به خبره کې چې بھائی دا فلان کې کار کول پکار دي یا دا فلان کې کار ګناه ده معروف او منکر معروف هر هغه چیز ده چې قرآن او حدیث کې هغه ته جایز ویلي منکر هر هغه کار دی چې قرآن او حدیث کې داغه بد ویلي کیږي اوس چې مشران ولګي او هغه کینی مشوره شروع وي چې د فلان کی وعده کو ٹھیک ده خبر خو یې سو جوړې ډمه براولو پدې مشوران مشوره کوي دا منکر دی کدا معروف دی زمونږ لونه خويندې که څوک ګډېدو لبوزي دا به څنګه دا جایز ګڼل کېږي نو که د بل لور خور سړی ګړی دا به جایز وي دی به څه وایي او په خپله خوښه کوي دا یې به څه مجبوري او دا کم خلک چې دا کسب شروع کړي دا یې خو ډېرې مجبورې دي دا اکثر سوالګري تاسو ګورئ سوال وګئی د دې شاته څوک نوابان صاحبانی دي چې اخر غوړ کې نو ماخامې بل چاله ورګي دا د هو وجه نه معلومه ته خو پر لګي چې وکړې یونیورسيټي تلم سار وختي وتلم دا سړک به بالکل خوش و دا غاړه به غټ گاډي راتل او پکې به دا شلیان ګوډیان دا بناستو یو ځای کو ځواب بل ځای کو ځواب غټ گاډي وو یو کس گاڑی ونو دا دغه قسمه دا غریبانان خو مجبوري اوس حکومتونه زمونږ نشته چې هغه دا وګوري چې وایي سبب سره یې بنده دا ولې ګړي یا دا سړی ولې نشي شوی یا دا ولې سوال ګره زمونږ خلک خو تنقیل له تکړه دی رد دې ډېر ښه کوي لیکن سبب نشي معلومولی په دې کې مجرمان ډېر کمی په خپله خوښه څوک نه ګډېږي
د دې شاته به چا لاس وي یا به اکثر د مالدارو خلکو کې دې سیاسیانو کې وایي دې بدماشانو کې وایي نو دا دی منکر. اوس پکار رایې چې یو سړی پاسي او دې خلاف خواص پورته کړي چې بھائی دا منکر به نه چې ته منکر نه منع وکړې نه به څه وایي تا ته ډېر خلک بتا دي چې خپل واده دی کوي به خپل واده نه بیا د غر کې اوسېږي زمونږ د کلي منځ کې سره اوسېږي کشرانو ته یې دا ښودلي چې که تا ته څوک داسې کار وي ته ورته وایي چې ستا زما کې څه کار دی پتا کې چې زما کار نه او په ما کې ستا کار نه نو بیا مونږ اوسېږو یو ځای سره بیا پکار دی چې مونږ د وحشي ځناورو غوندې ځان له اوسېږو دا غلط ذهنیت دی. قرآن چې مونږ له کومه معاشره راګئ دا د هغې معاشرې آداب دي چې ته اوسېږي په یو معاشره کې نو بنیادي خبره به دا وي چې ته به د خلکو خدمت کوې. دویم دا چې د نیکۍ وینا به کوې چې دا کار د نیکۍ دا وکړې ووایه ورته به ستا کار وینا کول دي که څوک مني و دې مني که نه مني تا خپله غاړه خلاصه کړې. یو منکر وي د منکر نه تا منع وکړه چا ومنله الله دې ورسره ښه وکړي چا ونه منله هغه بیا دې ورسره الله ښه وکړي تا خپله غاړه خلاصه کړې ده. او څلورم وجه یې څه ښودلې ده وتؤمنون بالله تاسو به په خپله هم په الله ایمان لرئ. دا څلور وجې دي د امت د افضلیت دا مونږ کې موجود دي. یعنې مونږ وایو چې مونږ غوره امتیان یو د ټولو امتیانو نه غوره یو چې کومې وجې دي اسباب ښودلي دي قرآن مجید آیا مونږ د هغې د حاصلولو کوشش کړی یې چېرته دا لمحه فکریه ده په دې سوچ پکار دی چې دا قوت به مونږ کې څنګه پیدا کېږي. او دا نه ده ضروري چې انسان د مالداري یا د هغه امامي خطیب دی یا د زوروري معمولی سړی دی لیکن هغه کې سلیقه پکار ده چې هغه وینا کولی شي چې دا کار داسې پکار ده. نو که د امتن وسطن دغه معنی واخیستی شي نو مراد وي افضل نه مراد بیا غوره دی. غورهوالی د امت د هغې څلور اسباب قرآن ښودلي دي. دا نه چې د امت کې پیدا آیا هسې غوره هسې نه غوره دې څلور کارونو کې به یو کار کوي بیا به دویم کوي بیا به دریم کوي بیا به څلورم کوي. قرآن ترتیب بدل کړی دی تؤمنون بالله رستو ویلی دی قرآن ترتیب خدا الله کلام دی دې ترتیب هسې نه دی بدل کړی. یعنی معاشره کې چې اول انسان اوسېږي هغه کې انسانیت پکار دی. یو سړی چې د چا خدمت نشي کولی یا جذبه نه پکې دی انسان نه دی ځکه ایمان رستو کړی دی. یو سړی چې چاته د نیکۍ نشي ویلی د بدۍ نه د منې کېدو نه وایي دغه انسانیت نشته دا حیوان دی خالص. تؤمنون بالله ایمان یې ځکه رستو ویلی دی هسې خو په ټولو څیزونو کې ایمان مخکې ایمان مخکې په هغې باندې دارومدار د نورو اعمالو لیکن دې ځای کې قرآن مجید انسانیت مخکې کړی دی او ایمان بالله رستو کړی دی. او دې کې دا خلقو جواب دی چې دا جی مصیبت راغلی دی په فلانکو باندې او دا خو مسلمانان نه دي او نه دي پکار وایي ته نه خبر د قرآن نه انسانیت مخکې دی. یو سړی مسلمان دی یا غیر مسلم دی په هغه تکلیف راغی ته به د هغه امداد کوې. دې کې د مسلمان او د غیر مسلم فرق نشته. خو عوامو له خو ذهن دا جوړ کړی چې دا هندو دی جي او دا جي مشرک دی او دا شیعه دی فلانی دی فلانی دی پرېږدې داسې شي پرېږدې داسې شي. د قرآن تعلیمات دا نه دي. بهر کیف که ته افضل معنی اخلي او که ته معتدل معنی اخلي خو د دې لومبني مخاطب څوک دي. دې آیت چې نازلېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه ملګري څوک وو هغې ملګرو ته صحابه وایي. په دې میډیا باندې یو جنگ شروع دی
یو رافیزی دی بی ایمانه هغه لګیا دی د ابوبکر ایمان ما ته ثابت کړ. نو دلته څه خلک لګیا دی لیوني دا د هغې نه سیوا لیوني دي وي زه درته ثابتوم تم بې وقوف یې هغه هم بې وقوف دی. د دې مناظرې دا چیلنج دی. دا په کار دی چې مسلمانان یو داسې تنظیم جوړ کړي چې دا ګستاخ د هغې تنظیم په ذریعې راونیسي او کفر کردار ته ورسي. هله بعض خبرې نه دي. یو سړی چې د هغه د ابوبکر په ایمان کې شکي دی مسلمان نه دی سره ورته بحثونه کوي. د ابوبکر صدیق د ایماندارۍ لپاره دا کافي ده چې نارینهو کې هغه اول ایمان قبلونکی دی. د هغه د ایماندارۍ لپاره دا کافي ده چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم جون یوازې شو خدیجه وفات شوه نو د هغه د تنهایۍ د لرې کولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله کشره سیدنا ابوبکر صدیق خپله وړه لور نابالغه لور هغه له نکاح کې ورکړه. د دې وجه دغه وه منکرین حدیث رال نو په هغې اعتراض شروع وه چې ښځې د شپږو کالو ماشوم هم څوک ورکوي ولې یې ورکړې وه. وجه دا وه چې د هغه تنهایي ختموله. دغه ابوبکر صدیق و چې د هجرت په شپه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری و او دغه ابوبکر صدیق و چې لومړنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دفن شو او دغه ابوبکر و چې کومې کوڅې د کومو کورونو نه راوتې وې مسجد نبوي ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ټولې کوڅې بندې کړې الا خوخة ابي بکر مگر د ابوبکر هغه خوخه به نه بندوي هغه کوڅه به نه بندوي. دې تپوس وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه په روضه کې څوک دي دننه د هغه دوه سخران ستا به څه کوشش وي که تا څومره کوشش کوي یو سړی که اسمان ته توکانې توکي نو توکانې کوم خو راځي په دې مخې راورځي نو دې خوا بېوقوف دا دی خلک په هغه فخر کوي چې دا یو سړی او د هغه د چیلنج جواب یې ورکړ. کافر را خلک یې چیلنج جواب نه ورکوي. د ابوبکر ایمان تا هغه چیلنج کوي د ابوبکر ایمان چې چیلنج کوي هغه مؤمن نه وي رسول دې ته علم نه وي دا خرطوب دی. دا خو بلکل هغه شان مسله شوه چې که یو سړی راشي او هغه دا ووایي چې زه معجزه پیش کولی شم او زه نبي یم نو ته به یې منې سو د قرآن د آیتونو سره به څه کوې. دا آیت کریمه چې زه وایم چې کذلک جعلناکم امة وسطا دا خطاب چا سره کوي الله خبرې چا سره کوي دا ابوبکر سره کوي دا عمر سره کوي دا عثمان سره کوي دا علي سره کوي دا صحابو سره کوي. دا ظالم راضي وي چې دغه ایمان ثابت کوي الله سره خبره کوي هغه ورته امت وسط وي دی هغه مؤمن نو کاغه خله چې کوم دی په سوک ماتېږي په سوک سمېږي. دې سره د مناظرو څیز نشته چې ته مناظرې کوه باز کوه. بعض خلک یو مسلمان سره وکړي چې هغه ته څه دوکه لګېدلي کافر سره د بحث ضرورت شته. یو بل څیز د صحابه کرامو اهمیت تا زه حدیث نه قرآن نه خو ثابت دی خو تا ته حدیث نه وښیم او حدیث د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه کتاب الجنائز پدې کې باب دی باب ثناء الناس علی المیت پدې کې نمبر د حدیث 1367 سیدنا انس بن مالک فرمائی مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا یو جنازہ هغې خوا کې تیر شو صحابه کرام ویل دا ښه سړی و صحابه وویل ښه سړی و زما ستا خبره نه ده ځان د صحابي برابر کوم که نه ته صحابي نه صحابه کرام وویل دا ښه سړی و
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وجبت واجب شو. بیا روانې تلل بلې جنازه یې ولیدله. صحابه کرام وفرمایل دا ناکاره سړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وجبت لازم شو. زمونږ مولیان دا رواني دا تاسو پکې هم نه نباسي پوه شئ. دا لکه شهدا للناس خبره ده، صحابه خبره ده. ته صحابي په ګواهۍ کې او په خپله ګواهۍ کې ته فرق نه پوهېږي. تر صحابي برابر حدیث کې راځي که په تاسو کې یو کس د احد د غونډۍ برابر سره زر خرج کړي، احد د غونډۍ، او زما صحابي یو موټی اوربشې د الله په لار کې خرج کړي، موټی پرېږده ستاسو د احد د غونډۍ برابر سره د صحابي د هغې نیم موټي اوربشو برابر نه دی. صحابي ته د ګپ لګي. صحابه کرام ډېر په مشکلاتو کې ایمان راوړی دی. موږ ته اوس مشکل نشته که نه، موږ ته په دین منلو کې مشکل نشته. صرف دا به وي چې ښځه چې خفه کېږي، تاسو ښځه نشئ خفه کولی، تاسو خو پلار نشئ خفه کولی، رونه نشئ خفه کولی. هغې ټوله دنیا د ځانه خفه کړې وه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه منګولې کلکې نیولې وې. صحابه هغه خلق و او واړه خلق نه دی. د دې وجې نه د هغې ګواهي او زمونږ ګواهۍ کې فرق دی. دا حدیث عام ماخله چې جی خلق څه ووایي دا ټیک ده، زبان خلق و نقار یا خدا سمجھو، گپ لگے ځان نه. دا د صحابه کرامو شانو، دا عام خلق شان نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دوه ځله وفرمایل وجبت وجبت، نو سیدنا عمر تپوس وکړو ما وجبت، پوه نه شو څه واجب شو. هغه وفرمایل هذا اثنیتم علیه، د دې یو تاسو ثنا تعریف وکړو، د هغه کمال هم بیان کړ چې ښه سړی و. فوجبت له الجنه، نو د هغه دپاره جنت ثابت شو. او دا بل باندې تاسو د خراب سړي خبره وکړه فوجبت له النار، هغه دپاره اور لازم شو. انتم شهداء الله فی الارض، دا هغه شهدا دی کوم چې آیت کریمه کې زه وایم انتم شهداء الله فی الارض، تاسو په ځمکه کې د الله د دین عیني ګواهان. دا شهدا دا صحابه کرام اول دي. دی پکې هر څوک هر کوتاهو بوتاهونه نه باسل دی چې دا هم جي په دې کې داخل دی، دا نه دی په دې کې داخل. د صحابه کرامو حالات جدا دي. د دې وجه نه دا مهرباني کوئ صحابه کرامو ذکر چې راشي بالکل خاموشي اختیار وي، هیڅ قسمه بېادبي یا ګستاخي چې ونشي د صحابي، او نه د ایمان د ختمېدو خطره ده. ځکه صحابه کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم شهداء الله وایي، یعنی چې تاسو په چا ګواهي وکړئ چې دا مسلمان دی دا مسلمان دی، صحابه ورته وایي. زمونږ خلک وار چاته ښه وایي. یو سړی به د دنیا جهان ګندونه وایي بغیر چې مړ شي دی به ټول تعریف شروع شي. اصله دا ستا فریضه ده او ستا په تعریف کولو باندې د هغه برایه ختمېږي. دا څه ګندونه کې خلک اخته کړی. حدیث چې سړی د استاد نه ونه وایي په حدیث نه پوهېږي، نو دا قسماوتې بهوتې کوي. زمونږ خلک د صحابه کرامو تاریخ ګوري نه، په څه ذریعې ګوري؟ په تاریخ ګوري، قرآن نه ګوري. صحابه کرام قرآني خلق دی، دا تاریخي خلق نه دی. او بیا یو کلیه یاد ساته، هر هغه سړی چې هغه صحابي کافر ګڼي دی په خپله کافر دی. د مسلمان په باره کې د کافر ګواهي قابل قبول نه ده. یاد ساته یو تاریخ تا لیکلی دی چېرته کې انګریز تاریخ لیکلی دی، هغه چا باره کې څه لیکي ونه، او به خپل مفاد لټولي، خپله فایده به یې لټولي، خپل تالیسټ د هغې تعریف به یې کړي وي. لوی لوی خلق یا په دې نه پوهېږي چې تاریخ څه حیثیت دی.
تاریخ یعنی یو کافر په مسلمان گواه نشي جوړل. مسلمان به په کافر گواہی کولی شي لیکن کافر د مسلمان گواہی نشي کولی. نو که تاریخ ته په دې حیثیت بیانې چې هغه حقیقت ګڼي دا ستاره رکوتا هی ده تاړو په دین پوهېږي نه. صحابه کرام بارے قرآن سے فرمائی قرآن مجید دا فرمائی کذالک جعلناکم امتا وسطا دارنگی منگ تاسو پیدا کری ہے یا امت معتدل یا امت افضل لتکونو شہداء علی الناس. دیکھ دا دین کا ٹول پروگرام شوز دا دین پروگرام سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا دین صحابہ کرامو تا اخو دیکھے ٹائم نہیں بیا چسنگا دین راضی قرآن راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن صحابہ کرامو تا خی اور صحابہ کرام سے گئی آغا بیا اڑی خپل خپل کورنو کے خپل اولاد تا خپل نسل تا خپل خضو تا خپل لونو تا اغی تا خی. دار صحابہ کرامو کار دے دین دا تربیت طریقہ دا غدا دین پا دے ترتیب خوری دا ترتیب مونگا پرے خرے زمونگ جماعتونو کے تا قرآن درس نہیں او کین آئے تا 100 کسان کی نہیں یوم وردن کی. البتہ یہ کتاب دے چاہے کہ فضائل لگری کسے ہی بگے دا غیر درس کی تو غلق ہوئی تعلیم کی ټول راجمش اسے ډېر لوی ظلم نه دی. تبلیغ خلاف نه کو دې کتاب خلاف کو په جماعت کې دومره څوک نشته رې چې هغه د الله کتاب خلق ته وښیي چې بھائی دې کتاب کې دا مسله داسې او دومره څوک مسلمان نشته رې چې کتاب زده کړي او د هغې احکام صحابه کرام کورنو ته ورسوي خپل کور ته ورسوي خپلې ښځې ته ورسوي خپلې لور ته ورسوي خپلې مور ته ورسوي. نهایت ظلم دی د الله کتاب سره ده. یو سړی فضایل بیانوي د هغې له جدا ټایم مقرر لیکن تعلیم دغې ته نه وایي تعلیم ښودلو ته وایي. ښودل به څه کوې فضیلت هغې ته بیان وایي دې تعلیم نه وایي. اخوا امیان دی هغې نه به څه کي لګی راځي وی تعلیم کی خلک راځي مجھے څه تعلیم دا وګ کیسه دې وکړه بیان دې کړه بس تا یو فضیلت بیان کړه ای مخالفت نه کو صحیح دې کړی یا غلط ځان له خبر خدا ډېر لوی ظلم دې دا الله کتاب سره. یو بنی آدم کده ساينس کتاب راوالی ته جغرافیی کتاب راوالی تاریخ کتاب راوالی او خپل راخل کی پستر یو لګی دې پاره پوه شي کنه پوهیږي وبه تو کدا الله دا کتاب کور کې چا کر پروتی او دې راواخلی او غتی او لخل کی استرګو پورې ولګی نو دې پدې پوه شګه پدې پوه نه راځي. دا خو ظلم دی د الله کتاب سره. ما د دې جمعې نه مخکې او 2 جمعې مخکې یو آیت کریمه ویلو چې من اعرض عن ذکری یو بنی آدم چې زما ذکر قرآن ته وایي چې هغه زما کتاب پرېښی نو زه به څه کوم یو به دا وي چې زه به د هغه دنیایي ژوند لنډ تنګ کوم. تاسو کې هر یو چغې وایي درک نه لګي پیسې نشته دی ډوډۍ درک نه لګي تا به قرآن پرېږدي. هغه جمعه ما تپوس کړه اوس به هم زه تپوس وکړم چې پوهه خو څه کې څوک داسې دي څومره کسان دي یو 10 کسان به یې په دې حاضر وکړي چې هغې ایثار د الله د کتاب یو پاره ویلي دې ته پرېښودل وایي که 10 کسان به نه وي 2 کسان وي یا به 3 او اکثر یا ماشومان نابالغ وایي بالغ سړی دا کار نه کوي. هغه د یو سړي خره وي جومات ته تلي دا امام استاد ورته ګیله وکړه سړي ته چې دا وګوره خره جماعت ته راځي هغه ورته دا خره دي ځکه جماعت ته ځي زه یې درشم کر زمونږ د خلکو خو دغه مثال دی د ده بچي به جماعت ته راځي خرې راځي بیزې راځي ګړې راځي خو دی چرې جماعت ته نه راځي
یو نقصان دا دی د قرآن مجید د پرېښودو، او دویم نقصان قرآن مجید دا ښودلی دی چې د قیامت پر ورځ دی پاسې د نظر به نه لګي. دا کیسه یې نه کوم زه تا ته، دا د قرآن آیت دی، ته ته بس ښکاري نه. نو دی به وایي چې ربه لما حشرتني اعما وقد كنت بصیرا، تا زه ولې ړوند پیدا کړم، زما نظر دی ولې اخیستی، زما خو دنیا کې نظر لګېدو. جواب قرآن لیکلی دی که کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، دغه شان تاله زما آیاتونه راغلي وو تا هغه پرېښي وو. هغه جمعه ما ویلي وو لیکن ما څه فرق محسوس نه کړ. فرق محسوسېږي په دې چې په کشرانو کې په مشرانو کې څه جذبه پیدا شي، د خلکو لاس کې قرآن مجید ښکاره شي. زمونږ د خلکو لاس کې قرآن نه وي، بس مختلفې مشغلې د خلکو، مختلف څیزونه د یا کتی شي. او نن سبا خو دغه یو غټه خښته چې کوم ده د فساد جرړه، نن سبا خو دغه څیز بس عام دی، دا یو فیشن جوړ شوی دی، که سړی او که ښځه دغه مصیبت به ورسره وي. د شهدا د شهید جمع دی کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. د دین انتظام سره پیغمبر به دین خی صحابه کرامو ته، او صحابه کرام بعد هغې عیني ګواهان جوړېږي، دی به نورو خلقو ته ښیي. بیا هغه نور خلق هغې ته موږ تابعین وایو، نو هغه تابعین به تبه تابعینو ته ښیي. دا درې زمانې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. د ټول نه غوره زمانه هغه ده په کومه کې چې زه یم، یعنې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات و دا غوره زمانه وه، بیا د صحابه کرامو زمانه، او بیا د تابعینو زمانه. هغې نه وروسته به صحیح اوس خو نه هغه زمانه یادو. هغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تابعین نه وروستو ثم یفشو الکذب، بیا به دروغ خواره شي. نن خو ډېر شی دي، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګویي د تبه تابعین زمانې نه کړو. دروغ به عام شي، افشا به وشي. د خلکو حال به صحیح، د خلکو حال به دایي چې ته به والله قسم نه ورکوې، دی به قسم خوري. اوس حال دی، اوس خو ډېر بد حال دی. اوس خو د حلال حرام پته نه لګي، د جایز ناجایز پته نه لګي، هر سړی خېټه ډکوي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم دین صحابو ته خو، صحابو تابعین ته خو، هغې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسو. نن که موږ مسلمانان یو د صحابه کرامو کمال دی. صحابو په باره کې زموږ طبیعت ولې نازک دی، د هغې وجه دا ده چې یو سړی هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بدي نشي بیانولی. لکه مسلمانان پې راچمبړ کېږي، دا څه وی نو دی به څه چل کوي، دی به کله د معاویې رضی الله عنه بدي بیانوي، کله به د عثمان رضی الله عنه بیانوي، هغې ته به خیانتګر وایي. بلکې اوس خو داسې ظالمان دي په دیوبندیانو کې چې هغې سیدنا معاویه باره کې څه لیکلي یا د ویلو نه دي، ډېر بکواس یې لیکلی. یو پکې لیکلي بوتان به خرڅول، یعنې د قبرص فاتح د قسطنطنیې فتح کوونکي صحابي سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه چې هغه د اسلامي بحري بیړۍ لومړی جوړونکی دی. هغه سړی چې هغه څومره خطې وي د هغه په حکومت لاندې 64 لاک مربع میل د دې هغه یوازې فرمان روا پاتې شوی. دا دغې انګریزانو زموږ سترګو کې معاویه غورځولی دی. نو تاسو هم لګیا وی امیر معاویه سلام سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه. دا امیر معاویه ورته په دې وایي چې خلیفه ورته څوک نه وي. دا ظلم څوک کوي؟ دا موږ سره انګریز کوي،
او دی مولیانو صاحبانو دی کې عقل مقل نشته چې پلانې غلطي کړي. معاویه صحابي دی او د ټول امت اعمال راجمع کا دا د سیدنا معاویه دغه اس د سپېمې دوړې تم نه رسی په کم باندې چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې جهاد کړو. قبرص دغه علاقه هغه فتح کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې الله رب العزت هغه خلق ټول بخله دی چې هغه بحری جنگ کوي، لومبنه بحری جنگ کوي. په تاریخ چې توګه نه سیدنا معاویه کړو دا ټول لګیایي پاغه. بس مونږه مسلمانان یو دلته کې نه دلته سیدنا عثمان رضی الله عنه په دور کې اسلام را رسیدل. صحابه کرام او اسلام را رسول دي دا صوفیاو نه را رسول دي غب کې منه نوځه تصوف خورستو سیز ده. صوفیا چې څوک مسلمانان کې وداغي پشان ته غړیدون کې سړی چرس بس کی مدک بګي غړیږي وا بنگړي منګړي به چولی سریش دې جامې واځي دا اسلام نه ده. اسلام هغه دی کوم چې صحابه کرام را رسول دي هغه تاجران را رسول چا صحابه ته دې علاقو نه واغي سيزونه وړل الته به خرصول لالته نه به دلته وړل خرصول چینا پورې صحابه کرام خارشو تاسو څومره ځای پورې دین رسول تا زمون خلق لګیاره صحابه کرام پسې دله تاسو کا تا دین کم ځای پورې رسول خپل کور ته رسول دین. صحابه کرام دا ډېر لوی خلق دي. دیکھیں یو دریم تفسیر ہم دے اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.